الرحمن الرحیم باب ذوی الارحام حضرت مصنف رحمت الله علیه دیزنه د رشتہ دارو خبره کی سبق نمبر 34 تا ذوی الارحام د چی جمع ده ذوی د زو جمع ده ارحام د رحم جمع ده رحم چی تیل شي منبت الولد تیل شي و وعاؤه فی البطن تیل شي غسل تیل شي من جهه الولاده دی ولادت له جهته کوم رشتہ حاصل شي ماغي تیل شي ذوی الارحام په معنی دی الاقارب سره د رشتہ دارو تیل شي رشتہ دار تیل شي ذو رحم خو دې کې مرادونه شدي ماګون و غیره دي اصطلاحا رشتہ دار چی تیل شي ذوی الارحام الاقارب الذين ليسوا من العصابات ولا من اصحاب السهام المقدره او کسونو تیل شي څنه خدا عصاباوي او نه سهام مقرره ولي بلکې به حصي خلک کله عصابان شته او سهام مقدره ولا کسونو نشته ذوی الفروز تیل شي بیا ودو ته میراث مليږي امدا خبره توسخی ذو الرحم هو كل قريب هر اغه نږدې رشتہ دار تیل شي ليس بذي سهم صحیح ساوته نه مليږي میراث نه ولا عصبه عصبه هم نه و خمخت دوا مذهب خای سر رشتہ دار ته به میراث مليږي کنه مليږي د چې مونږه احناف د مذهب دم د شتام صحابه او د مذهب ده چې کله عصبانی ذوی الفروز نه بیا میراث چتر کې ذوی الارحام وتا زید بن ثابت سے ائمه شوافی حضرات وای شنا بیت المال تعبیر کوي علما حضرات فرمای چې کله بیت المال اسلامی نظم مطابق چلیږي الو بیت المال تمال ورکول شي کچیر د شیطانو بیا هم د رشتہ دار تمال ورکول شي ګوره وکانت عامه الصحابه رضی الله تعالی عنهم يرون توريث ذوي الارحام عام صحابه حضرات هم دا رای وا چې ذوی الارحام ترشغه میراث ورکول شي و به قال اصحابنا رحمهم الله امدا مذهب زمونږ احناف او د مونږ اصحاب ده وقال زید بن ثابت رضی الله عنه زید صحابه نور د علماء دي او چې دي صحابه دي غوي چې لا میراث لذوي الارحام ذوی الارحام ته هرگز میراث نشي ورکول و يوزع المال في بيت المال تعمل بیت المال تور کول شي و به قال مالک و الشافعي رحمهم الله دا مذهب د امام مالک او د امام شافعي صاحب هم دي مخت خایس ذوی الارحام په څالور قسم دي و ذو الارحام اصناف اربعه ذو الارحام څالور قسم دي مسرا الصنف الاول اول قسم کې هغه ينتمي الى الميت مړي طرف ته منسوبي اڅوک شو دي وهم اولاد البنات لکه دی لور ولکم اولاد ده لور ولا څوک اولاد کیږي د سړی چې ګرځي المسی ګرځي المسیونی ګرځي بیٹی کی اولاد او بل شدا و اولاد بنات الابن دی المسی ولا څوک اولاد ده پوتی کی اولاد نواسی کی اولاد اغه نریناوی کا خزی کنه دی لور اولاد شو دی المسی اولاد شو دا عصبان دی او مقرر حصے ولا نه دی رشتہ دارو کې شمارل شي والصنف الثاني دوام قسم د موږ سره ينتمي اليهم الميت دي طرف ته مړ منسوب وي دا څوک دي خلق وهم الاجداد الساقطون والجدات الساقطات دا غنیکونه دي سمیراث نه ساقط وي هغه انیګونی دي سمیراث نه ساقط وي دوته حصانه ملګي څه معنا جد فاسد جد فاسد جد فاسد چو تل شي دی انیو له سکم پلور وی هغه تل شي جد فاسد یا دی مور طرف کوم شي نه کوي هغه تل شي جد فاسد چو تل شي سکم دی تو نه ک فاسد څه د مغول کوم مور وی یا دی مغول کوم مخته مور وی مغه تل شي جد فاسد نه جد فاسد د پرشتہ دورو کی رسی بل د تخای والصنف الثالث دریم قسم پرشتہ دور کی دا ينتمي الى ابوي المیت دی مړی ولا مور فلور ته منسوبي زمړ شو مثال مور فلور څه ده د سره د کوم خالق رشتہ منسوبه ده ماغو ته یل شي دریم قسم پرشتہ دور کی دا چو خلق دی وهم اولاد الاخوات لکه دی خویاندو اولاد شو سړی خور چشته ویلې مور فلور دی واجنې خور جوړیږي کنه دی خو شنه ده نه دی لور ده ان دی المسی د دی خور د ویلی دی خور د فلور په واجب نه مور په واجب دی اغه نریناوی او که خزی وی د ټول پکې داخل دی بیا دی مور طرفی کدی فلور مور دوړو طرفی ای دول اولاد میراثتون نشي وړای و بنات الاخوه اند شایت دی ورونو ولا سکوم لونی دی ورېری وغیرہ شي خورزی
و بنو الاخوة انداسې زامن دي چې ورونو له ام مور طرفه سکوم ته ویرونه جوړیږي دا پر رشتہ دارو کې رسی. والصنف الرابع څلورم قسم د رشتہ دارو هغه د ینتمی الی جد المیت او جد یا جدی المیت او جدتیه دی مړي دوړو نیکونو طرف ته منسوب یا انیګونو طرف ته منسوب وي. لکه یو رشتہ دار دی تو ویلی تو رشتہ دار ده دی تو نیکه سره هغه رشتہ دی تو نیکه سره چو رشتہ دی تو تر ده کنه تر دی تو څه جوړیږي دی ورور د ورور دی پلار د ورور جوړیږي او د کومې تو نیکه د دی هغه زوای جوړیږي دوی ته ویل خپل د دغه نیکه او پلار په واجب باندې د نیکه طرف ته منسوب ده انداسې نیکه سره د سینور رشتې ولا تعلق د غورونه و غیره انداسې دی ان یو ولا د چوک چوک دی خلک اخر وخت سي وهم العامات دو تران دي لکه والاعمام لکه ترونه شول لام مور طرفه والاخوال مماګون شول والخالات مور طرف نه تران دي شولې مختی فهؤلاء دا څلور قسمونه وكل من يدلى بهم من ذوي الارحام انداسې هر هغه رشتہ دار څاغه د ذوي الارحام په واجب باندې سړي خپلېږي هغه هم اندا مسله د صاحب رشتہ دارو کې رسی په خپلو کې رسی هغه ته میراث نه ملګي څه کله چوک موجود وي ذوي الفروض موجود وي یا عصبه موجود وي. مخته خیچ روا ابو سلیمان عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله ابو سلیمان روایت کې دی محمد بن حسن سے ابن غد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه نقل کړي ان یدشت ان اقرب الاصناف دا ټول څلور قسمه رشتہ دار دی په دو کې نږدې قسم کومې ده الصنف الثاني دویم قسم ده د چوک دی نیکونه انیاګون چې ساقط وي و ان علو اگر چې پوسه پرې څا اور پسې ثم الاول بيد اول صنف ته و ان سفل اگر چې لون دی لوړ شي ثم الثالث بيد ریم صنف ته و ان نزل اگر چې لون دی لوړ شي ثم الرابع بسلورام صنف ته لکه دا تیر شو کنه نیکه طرف ته منسوبي و ان بعد اگر چې سړی نه پرشتي کې لري شي دو خدا روایت شو مختبل روایت خي وروا ابو يوسف والحسن بن زياد عن ابي حنيفه رحمه الله ابو يوسف صاحب حسن بن زياد صاحب امام صاحب نے روایت کی ابن سمات عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله دی چې نه ان اقرب الاصناف په میراث کې ټولو نه مخکې رشتہ دار به ته چوک جوړیږي سکوم ته ذوي الارحام دي الصنف الاول اول نمبر صنف اول نمبر صنف مودا زیاله دا چوک خلق جوړیدل اول نمبر صنف دی لور اولاد او د المسی اولاد وغیره دا مو ته ډیر نږدې وي. نمبر 2 ثم الثاني بیا دویم صنف سړی ته نږدې دا چوک دی مړی طرف ته منسوب لکه ساکت نیکه ساکته انیا. بیا ثم الثالث دریم صنف ته هغه څه دی مړی پلار مور طرف ته منسوب لکه خویان دی ورونه وغیره جوړیږي. ثم الرابع بیا څلورم صنف ته دا هغه چې نیکونو طرف ته دی منسوب وي که ترتیب العصبات لکه چې مو دی عصبه او ترتیب ذکر کړه کنه څه کله تو عصبان وي ذوي الارحام غاد نه ذیل فروز نه بیا به ذوي الارحام کې انده ترتیب ساتي ټولو نه اول برج میراث شو تر کې صنف اول ته بیا ثانی ته بیا ثالث ته بیا رابع انده ترتیب سیده مخکې کومې ذکر کو سیری دویم صنف سیده بیا ورپسې شد اول بیا دریم بیا څلورم هغه الټا کړو دا ډیر مزیدار ده او الماخوذ به پاندی باندې فتوا ده اندار خستل شي. وعندهما الصنف الثالث او دی هغه په نسبت شد صنف ثالث مقدم على الجد سنیکه باندې مقدم ده بالام دی مور شي پلوري لان عندهما كل واحد منهم ذکر دی هغه په نسبت د صنف ثالث شد د کی هار یو کاس او لا من فرعه د خپل فرعنا اولاد یو اصل وی سړي د پر مول فر نیکونه د اصل لی لونی زمان المسجد فرع دی وفرعه او د دویم صنف لکوما فرع د وین صف لګر چې لون د لوړ شي اولا من اصله د خپل اصل نه اولاد